خلکو دا وخت ولاړ یم په پاړۍ کې چې پاړۍ کې د ټي ایم اے بریکوټ سایډ نه د کوم چې وزیر اعلی صاحب حکم کړی و د 15 ورځې صفایي مهم نو هغې کې باقاعده په آب و تاب سره روان دی پوره تحصیلي بریکوټ کې دی صفایي مهم چې دی هغه تقریبا په ختمېدو دی د 3 تاریخ نه سټارټ اخیستی و او دوسره خبرې کوو چې یاره په پاړۍ کې د مقامي خلکو سره هم خبرې کوو چې ټي ایم اے دلته څومره کار وکړو آیا ټي ایم اے بریکوټ کې هغه کار کوي کوم چې په کار دا یا خلک غواړي زموږ سره دلته کې سینیټ انسپکټر ظفر علي خان ولاړ دی را سره خبرې کوو ظفر علي خان دا ته ووایه چې ستاسو نو څومره ورځ ده او ټي ایم اے چې دا یقینا چې د ډېر ورځونه په دې کار باندې موږ وینو چې خپل کار چې دی هغه په تېزه روان کړی دی خو پاړۍ چې د هغې خلکو به موږ راپېکټینګ کوو چې یاره موږ ته صفایي او چې دی موږ ته غټ مشکلات دي لکه میګراونډ هم ایشو ده ورسره دلته کې خلکو ته پرابلم چې هغه دا دي چې یاره دې په دې باندې کچرې پرتې وي خلکو د هغې لاسه بوی او ماشي او بیماریانې وي نو دا به صرف د دې مهم پوري که نه مخکې بیا هم لږ اګاه هم کوي مدینه دا خو به زموږ د مهم پوري نه دا خو اوس زموږ د وزیر اعلی صاحب دغه هدایت مطابق موږ دا یو دغه روان کړی دی که نه دا کمپین روان دی نو دا کسري چې کمیدي دا زموږ د عام روټین په لیول باندې موږ د ټوپ لکه خلکو ته ډېر زیات تکلیف و دا په دې دا کې تاسو په خپله باندې نه چې تاسو چې څه حالات تاسو دي دلته دې خلکو ته ډېر تکلیف موږ چې کله دا مهم شروع کړی دی نو په دې کې هم دا ډېر ښه په تیزۍ روان دی دا کار او بله خبره ده چې دا زموږ د مهم ختم شي د هغې باوجود هم بیا موږ په دې ټول تحصیل کې ښه په نه روانې خپل کار کوو انسپکټر صاحب دا راته ووایي چې لکه کوم چې په دې کوڅو کې دننه علاقې دي یا ځایونه دي یا هغې ته هم ستاسو اکسس شته که نه صرف روډ غاړې کوئ دغې کې خو موږ اکثر د دې ویلیج کونسلو کسان زموږ هایر کړي دي هغه اکثر په دې کې کار کوي خو که فرض که زموږ اپروچ هغې ته چېرته کیدی شي نو موږ هغې ته هم کوشش کوو چې هغې ته موږ لاړ شو کوم کسان چې تاسو ګوري که نه هغوی ته تاسو دا وینا کول غواړي چې چا د کوم خواته ګن دی یا خپل ګن راوړل غواړي روډ سایډ ته نو هغو په نوم به څه پیغام کوئ نو هغوی ته موږ دا وینا کولی شو چې کوم ځای ته زموږ داسې پوینټ دی چې زموږ ګاډی ورته زموږ اپروچ ورته کیدی شي نو موږ هغوی ته وایو چې که تاسو دې ځای ته راوړئ نو خیر دی بس موږ به کوشش کوو چې یاره ستاسو دا ګن چوت کړو چې کوم ځای ته ګاډی زموږ اپروچ نه شي کېدی نو هغه زموږ لپاره بیا مشکل د دې علاقې خلک تاسو سره کومک کوي که نه ځکه یا مزدوران هم لګیا دي د دوی د روټۍ د اوبو د دې بندوبست کوي که نه خپل دا خلک دونه بد نه دی زموږ سره ښه چې دلته راشي چې ډوډۍ د دې زموږ دپاره د هغوی ښه خپل دغه یې کړو لکه خبره دا ده چې زموږ تحصیل ته ته پته چې ډېر په کمزوري پوزیشن کې زموږ دونه وسایل شته نه په دې لږو وسایلو کې موږ تاسو ټول خلک وینئ چې یاره موږ به کوم حالات کار کوو یاره څه دې خلکو سره ښه کافي همدردي ده ډېره مننه جي درد وایي سر چې تاسو په دې وخت کې راغلي یې ګرمي هم ډېر زیاته ده ستاسو ورکرس چې دي هغه هم باقاعده کار کوي نو دا مهم به صرف دا حد پوري کوم چې وزیر اعلی صاحب کوم حکم کړی د 15 ورځې صفایي مهم که نه د هغې نه بعد به هم کوي خو دا ښه نورمل دا ګنټې جمع کړي اوس ضروري ها او باقي دي کوڅو کې دا سجاد دي ټول ګرځي د بریکوټ تحصیل او ټول دا خلک راځي او دو ګرځي په دې کوڅو یا کوڅې پاکوي دلته زموږ یو مشر زموږ ووایي چې یاره ټي ایم اے ورچلي د هغو کار ښه نه دی میاشتې باندې ورکې دې کې څومره راکړی نو صاحب دا خو اوس څه ووایو نو مکمل دي که نه اکثر بعض ټایم کې رانه شي تکلیف یې بل ځای کې ډېر کار وي نو که څوک ورته وایي نه چې خامخا به راځي اصل مطالبه لرئ د ټي ایم اے بریکوټ د مشرانو نه چې هغه د څو ورځې بعد راځي دا ګن کتئ او پاړۍ کې دي ګن چې لس ورځې بعد 15 ورځې بعد راځي دا به صحیح خبره او فی الحال تاسو مطمئن یې هغوی نه بالکل مطمئن کوڅې موسې دا سجاد دي ټولې پاکوي په ګاډو یې راوباسي روډ ته او ګرمي کې زیات کار څوک کوي دلته چې ګورئ لکه مشرانو کې څوک پېژنئ چې څوک کار به کوي مشران خو ښه موضوع دي خو ښه دي که نه لکه نه نور مردان لکه نه میاشت په میاشت به راتله او اوس ته 10 ورځې 20 ورځې بعد راځي بدلون که تاسو وکتل چې ټي ایم اے بریکوټ کې د هغه د نورو تحصیلونو یا د نورو علاقو نه ډېر زیات په مختلف طریقه باندې کار کوي یو کوم چې سینیټ انسپکټر دي دواړه به په باندې موجود ول د هغو وینا ده چې سره وسایل چې دي هغه ډېر زیات محدود دي کم وسایل موجود بیا هم په تحصیلي بریکوټ کې څومره یونین کوسټل دي په هغې باندې موږ صفایي مهم چې دی هغه ډېر زیات په تیزۍ روان دی بله د وزیر اعلی صاحب چې کوم حکم کړی و چې 15 ورځې صفایي مهم په تحت به څومره چې واړه یونین کوسټل دي بریکوټ کوسټل دي په هغې کې به صفایي مهم چې دی هغه موږ به تیزو او چې یاره د ماشو نه د ګن نه د بدبوی نه چې دی د هغوی به خلاصې کوو هم د هغې تحت باندې د ټي ایم اے بریکوټ احکاماتو لاندې دا ټي ایم اے اهلکار راغلي دي باقاعده دوی کار چې دی هغه په دې سره روان دی موږ هم د دوی د خلای تحسین پیش کوو چې په دې ګرمۍ کې دوی راغلي دي او سخت کار کوي د دې علاقې خلکو ته موږ دا ریکویسټ دی چې دوی د روډۍ د دوی د اوبو د دوی سره څومره هم وسایل دي ځکه ټیک ټاک هیلپ وکړي بل کوڅې دي په کوڅو کې دوی د اکسس نه کېږي نو په لوکل بیس باندې هم چې دې کوم سیاسي او سماجي شخصیات دي هغه سره هیلپ وکړي او دوی سره هیلپ وکړي د بل پروګرام پورې د خپل پورا ټیم د واجد خان یاد غواړم د لوی